من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون مخی دلیل بیان شو وزورنا ذکر کئی آغا چاہتا چاہتا دلائلنا فائدہ نالی فائدہ دلائلنا نالی آغا بزد و کائنات کیوی آغا برباد شي گمراه شي برباد شي او گمراه شي اول سورنا ذکر کئی والذین کذبوا بآیاتنا او بیا دلیل عقلی ذکر کئی فطری په طریقہ د زورن باندې چې کله دلائل د الله بیانېږي او یو سړی د هغې نه ځان کون کی نو هغه له دلایل فایده ورنکي دلایل والا فایده ورنکي دارنګي هغه د حق نه ځان ګونګي کی چې د حق مسلې تاسو کی دا حق د مسلې تاسو کی او په حق باندې ځان پوهه کی داغه نتیجه دا شي چې کوم تیارو او حجاباتو کې اپروتو نو پاغه کې پاتې شي او هدایت و تعالی نصیب نکی اللہ رب العزت و تعالی ہدایت نصیب نکی آد ہدایت نہ محروم شي کذبوا بآیاتنا تکذیب بالآیات دا دو قسمه ده یو آیاتونه د قرآن چې الله رب العزت نازل کړي دي آیات قرآنیه داغه تکذیب هغه دا چې وای نه مانی او دا وای چې دا الله نه دی نازل کړي دا الله آیاتونه نه دي نبی علیہ السلام ته نسبت د دروغ کی او آیاتونو ته نسبت د دروغ کی
لکه مخکې تیر شو اساطیر الاولین وتوي قصې وتوي دویم د آیاتونو نه مراد آیات تکوینیه دي د کائنات کې چې کوم آیاتونه دي نو هغه مراد دي د کائنات کې چې کوم دلایل دي آیات تکوینیه داغی تکذیب دا دی چې داغی نه انتقال الله تونو کی یا دا وی چې دې څوک پیدا کون کې نشتا او دا په خپل پیدا شوی دی یا دا وی چې پیدا کون کې شته خو چلیږي په خپل او چلون کې څوک نشتا یا دا وی چې دې کې کم طاقتونه دي عذاب کې الله رب العزت خودلی دي دا به کې الله نه دي کې خودلی او دار دی خپل دی دا ټول تکذیب بالآیات ته دا کائنات الله دې له پیدا کړو دې نه الله معلوم کړی شي او دا د الله رب العزت د پیژنګلو علامات شي او یو سړی ته نه د الله پیدا کو خالقیت معلومای او نه د الله رب العزت تدبیر معلومای تدبیر د الله ته معلومای نو زدا آیاتونه ونه منل اور دې تکذیب وکړو والذین کذبوا بآیاتنا مبتدا ده صم خبر اول بکم خبر ثانی ده او فی الظلمات خبر ثالث ده او صم و بکم کی واو راوړو دا کافیه کی ویل دي چې تعدد د خبر کله بالعطف او کله بدون العطف زید عالم عاقل هم جائز ده او عالم واقل هم جائز ده عالم واقل هم جائز ده نو وراتل سمننو والذین کذبوا بآیاتنا کسان چې دروژنې غاڼي نه خزما نسبت د درو کوي آیاتونو زما ته وسم و بکم فی الظلمات کان او ګنګیان دي اپتیارو کړي سم و بکم کان دي دا اوریدلو د حقنا او دا اوریدلو د قران نه دا کونواله باطینی شاغا انابت او توجه قلبی ده زړه واته توجه نه کوي اوریدل شاغه باندې قبل دل مرتب شي نو هغه کار نه کوي کارن دی او ګونګیان دي چاړاګان دي لا ينطقون بالحق
پاک باندې خلو نه خوځي یعنی تپوس نه کوي او ځان نه پویا کوي او د الله ر توحید خبره د خلینا نو باسي د الله رب العزت یوالي او د الله ر توحید خبره ا د خلینا نو باسي نور په خلبان یار سوې خدا الله د دین نه خلق مونږای دا چې دا الله د دین بارکه داخلو خوځي فی ظلمات پتیارو کی دی دی تیارو کی دی هر یو اعراض او د هر دلیل نمخ اړول دا جدا جدا تیار ده ظلمات زکه جمع راوړه د هر دلیل نه انکار جدا جدا تیار ده دویم ظلمات هم غنو د کفر تیارې وي د شرک تیارې وي د بد عمله او د جهل تیارې وي دریم ادا ده چې غټي تیارې چې باندې د حق نه منع کوي نو هغه یو تیار د خواهشاتو ده بل تیار د غلط ماحول ده او بل تیار د غلط تعلیم ده سوء معرفت هغه غټ دي درې تیارې وي نو زکه جمع راوړه نو مَيَّشَ إِلَّا يُضْلِلُ شکل د خپل استعدادات خراب کړل وګ نه کې خود او حق وینا او پزړې مهر راغې فی الظلمات ختم الله علی قلوبهم قران په مختلفو اندازونو ذکر کړي ختم الله علی قلوبهم فی الظلمات وعلى سمعهم بكم زکه چې اورینانو خبرې کوي هم لا ګونګېومي او صم على سمعهم دا استعدادات لال ختم شو زکه زد او عناد کو چې زدی او عنادیو چې مرچکه خورینو خلبره ترخیږي مَيَّشَ إِلَّا يُضْلِلُ آسوک چرادو کی اللہ غلط کی اللہ دلارا آغا سوک تی آغا زدیان و عنادیان دی زدیان و عنادیان دی لکڑن بائی سپارہ کی ہوئی وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ آنو گمراہ کی اللہ مگر وہ تن کی دتا بدارائنا گمراہ شي دارنګي الله رب العزت فرمایلی دي كذلك يضل الله من هو كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب مسرف او مرتاب اغا الله رب العزت گمراہ کی يضل الله من هو مسرف مرتاب دارنگی سورہ ابراہیم کی ہوئی ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ويضل الله الظالمين الله ظالمان گمراہ کئی دانا چې الله جبران او بزور باندې گمراه کوي خو مطلب دا دی چې د غلط اسباب استعمال کی نو الله رب العزت په غلطه نتیجه مرتب کی نو د اسباب استعمالولو نارستو د گمراهی پیدا کون کې الله دی لکه یو سړی ګوړه خوري
او غبینو خوري نو د په خله کې خوګواله پیدا کوونکی الله دی سړی مرچکه خوري او کریلا خوري نو د په خله کې تریخواله پیدا کوونکی الله دی نو یذل الله دا مطلب دی ما یشاء الله اسوک چرادو کی الله هغه څوک ته ظالم فاسق مسرف مرتاب دا دی یضللون غلط کی الله رب العزت دلرا اسوک چرادو کی او ګرځي الله دلرا بلار سم باندې هغه څوک ته رنبای سپاره کی ویلو هدل للمتقین شورا کی وای وایادی الی من یونیب رات کی وای یادی الی من اناب چچا کی نابتی هغه ته الله هدایت کی چا کی طلبی چا کی شوقی الله رب العزت وتا ہدایت کی ہدایت وتا اللہ کی ومن یشاء یجعلو اسوک چرادو کی اللہ دلرا پلار سم باندې دلائل نه فائدہ والی زکه پا کی طلب شتا حالا صراط مستقیم پلار سم باندې قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ دانا ہم دلیل لے دا پا طریقے دا زجر باندې لگ دا خپل حال نا عبرت والا دا زستادا ضمیر بالکلیہ دا اللہ نا منکر نہ دے دارنګ استاد ضمیر مکمل د توحید نه منکر نه دی چې کله در باندې مصیبت راشي او د ظاهری اسبابونه او د خپل خدایانو نه امید شي د خپل خدایانو نه امید شي نو تبیا الله را مدد کای الله را مدد کای بیا د خپل ظاهری اسباب چې په کومو د اعتمادو دارنګه ظاهری خدایان چې کوم نزان له جوړ کړیو مصنوعي دریوال خدایان هغه دی بیایری بیا اللہ رب العزت را مدد کی نوم اللہ امانی اوم یو امانی وسرد آغا جالی خدایانونا او دا ظاہری اسبابونا داغینا مکمل جدا شي مکمل داغینا جدا شي بس قرآن دعوت دا دے چلک دا حالت دائمی کا او ہمیشہ کا دا مصیبت په وخت کې چې د الله تعالی مدد شوایلو او نور د ظاهری سيزونو نه او د خدایانو د بایکاټ کړو بس دا حالت د خپل همیشہ کا دیتا دلیل فطری وئی دلیل فطری وتا وئی چې د انسان فطرت هغه الله منی او فطرت د انسان چې دی هغه د الله رب العزت قائل دی خله نکړو کی د ماحول د وجنا د چا د وجنا یا د غلط تعلیم د وجنا
او چې کله تینا هغه کټ کړی شي اذا خلی و نفسه چې کله دې بالکل ځان لشي او غزایری اسباب یاران دوستان مالونه دولتونه او ظاهری د خاور نه جوړ شوی خدایان هغه عاجز شي او په کار را نشي دا ټیم کې دې الله ته چغه کی او الله را مدد کی نو قران کریم وای دغه حالت دایمی کا دعو الله مخلصین له الدین چې څنګه مصیبت کې را مدد کړو او دا غیارو نه دی بایکاټ کړو دغه شان ته په هر ټیم کې الله را مدد کا او دا الله مقابل چې سدي نو داغه نه بایکاټ وکا داغه نه بایکاټ وکا دا دلیل فطری انسانانو ته ذکر کړي قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ ارائیتکم دا دی حاصل مطلب دی اخبرونی ما عندکم اخبرونی ما عندکم خبر کئی ما لرا باغ سوچتا سردی اخبرونی آلکم خپل الرات وائی راروان الرات وائی چې تکلیف او مصیبت راشي بیا بل سبکار رات لیشي هنا تاکم عذاب الله کراشتا استاد عبد الله یا راشتا استاد مقرر غړای قیامت راشي غیر الله تدعونا ان کنتم صادقین وای بيد الله نه بلای تاسو کتا سرشتنی ای غیر الله تدعونا وای بيد الله نه بلای تاسو ان کنتم صادقین کی تاسو سرشتنی بل ایاو تدعونا فیکشف ما تدعون الیه بلکہ صرف اللہ رب العزت لا بلای تاسو ان کنتم صادقین کایتا سرشتنی چې بل څوک په حاجت کې را رسی چې بل څوک ملا کې دل شي حاجتنا پورا کول شي ان کنتم صادقین لا رد شرک فی الدعامو بل ایاو تدعونا بلکہ صرف او صرف اللہ لرب لیتاسو اغت بیارا مدد شوائی ویکشفو ما تدون الی ملرکی اللہ اغت تکلیف چراغواری تاسو اللہ لراغیتا انشاء کدا اللہ ارادوشی یعنی کدا اللہ فیصلہ و سرائی استاغ دعا قبول کی او اللہ پہ حکمت پوئی کی نو دا ضروری نه ده چې تاسو غواړي او سټه می غواړي اقر تعالی الله درکې دا ضروری نه ده چې تاسو غواړي او په کوم وخت کې غواړي نو اقر تعالی په اق وخت کې درکې کله الله کی داسي والله رب العزت کوي خپل خوخه الله علیم دی او حکیم دی علیم دی او حکیم دی او تعالی مناسب سدي او په کوم وخت کې تعالی مناسب دي پته باندې نه پويږي ستا فیصله خدا وا چې دا شی دا وخت کې مال مناسب دی او الله وینه دی مناسب الله نه درکې نو ان شاء ذکرو فیکشفو ما تدون الی ان شاء روح المانی بدی ځای ذکر کړی دی چې دا په خوانو خبره ذکر کړی دا چې په خوانی مشرکان دا سی و اما اليوم
فاذا ذاق بهم الخناق وتركوا دعاء الملك الخلاق ودعوا ساكن السرى من لا يسمع ولا يرى. ویده پخوانو آلو پخوانو مشرکانو با تکلیف راغی الله به را مدد کو. اوسنی وی چې تکلیف راشي نو الله پریدي او قبرونو کې چې پراته دي نو هغه را مدد کوي. شیخ القرآن رحم الله تعالی وی فرمایل چې ابو جهل په قبر کې وی چې ظالمانو زو مشرمولم دومره شرک مام نو کړي ما ووم چې تکلیف راغی نو بیا مې د زمکه خدایان پرې خدل الله مې را مدد کو. وتنسون ما تشركون فيكشف ما تدون الیه ولرکی الله غ تکلیف چرا بلی تاسو هغه تا انشاء کدا الله اراده وشي او پرېګ دی تاسو هیروي هغه چې تاسو صدر جوړوي بیا نه خپل شي او صرف الله را مدد کی. چې تکلیف کې الله را مدد کوي نو عام حالت کې هم الله را مدد کا. چې په تکلیف کې د غیر الله نه بایکاټ کوي نو په عام حالت کې هم د غیر الله نه بایکاټ وکړه.